مایل مسلمان رورا اخیری کې درته دا پیغام در کوما که نن تلی نشي او دغه مسلمانانو مدد نشي کولی، که ته نن تلی نشي د قرآن مجید دفاع نشي کولی، که نن ته د ختم نبوت دفاع نشي کولی، که ته د صحابه کرامو د ناموس دفاع نشي کولی، خو مسلمانه تا ته وایم کم از کم دا خوله دې دومره په واک کې وساته چې دا د مجاهدینو خلاف رونځي، دا د جهاد خلاف رونځي. او بلکې ورسره دا چې زمونږه مخکې زمونږه وزیر اعظم عمران خان صاحب ویلیو چې څوک د جهاد نوم اخلي دا پاکستان کې بدامني خوري او دوی د پاکستان دا دهشتګردو په لیست کې ورچولی دی. ما ویل عمران خان صاحب راشه قرآن کولو کا الله رب العزت څومره ځایونو کې فرمایلی دی چې جهاد فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشمار احادیثونه ثابت دی، د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی. او ته نن وایې څوک چې د جهاد نوم اخلي هغه دهشتګرد دی او هغه ته جیل ته ورکې، هغه پسې ته نن خبرې کې. ما ویل د شریعت نه ځان خبر کا، د دین نه ځان خبر کا، د اسلام نه ځان خبر کا. نن ته د اسلام نه نه خبر، نن ته د ختم نبوت نه نه خبر، تاله د خاتم النبیین لفظ نه درځي، تاله صحابه کرامو په شان کې مخکې ګستاخي کړې وه او ته نن راځې ته نن ورکې دا دې ویلو. دا چونکې مخکینی خبرې دي، خو چې کومه پرون دا واقعه شوې ده چې افغانستان فتح شوی دی خبره د هغې سره ریلیټډ وه، ما ځکه دا عرض وکړو. او الله رب العزت دی د تمامو مسلمانانو حفاظت وکړي، څومره چې په کوم ځای کې دي الله رب العزت دی په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.